السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مفتی صاحب المحترم، الله دې ستاسو کامیاب ساتي. الله پاک دې ستاسو په علم کې او په عمر کې برکت واچوي. او یقینا خبره ده چې دا ټول مسلمانانو لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره، ډېره عظیم الشان، ډېر لوی سعادت دی چې داسې ښکلی دین بابرکته ګروپ تاسو جوړ کړی چې په هغې کې د خلکو چې دي دیني مسایل حل کېږي. الله پاک دې تاسو له چې دی نورم مزید طاقت او توفیق درکړي. الله دې تاسو له نورم ترقي درکړي چې تاسو نورم د دین کار شروع کړئ. زه سوال دا کوم چې د فرض منځه پسې یعنې څه کول پکار دي، موږ له کوم اسکار پکار دي او په کومه طریقه پکار دي جي، او څه کول موږ له پکار دي. نو په دې باندې موږ ته لږ تاسو جواب راکړئ. الله دې تاسو کامیاب او خوشحال او آباد ساتي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. د اذکار بعد الفرائض متعلق مو سوال کړی دی چې د فرض من بعد کم اذکار یا دعاګانې کولی شي. د بخاری او مسلم روایت دی، متفق علیه ورته ویلی شي چې د رسول الله مبارک طریقه دا وه چې کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام جرباسو، سلام دواړو طرفو ته جرباسلو نه بعد به فوراً او فرمایل الله اکبر یو ځل. صحیح بخاری حدیث نمبر 841، صحیح مسلم حدیث نمبر 135، سنن نسائی کې هم دا روایت شته. بس الله اکبر به او فرمایل. دا غینه بعد به بیا درې ځله داسې او فرمایل استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دا دویم نمبر ذکر شو. اول نمبر 1 الله اکبر یو ځل، دویم استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دینه بعد دریم نمبر اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 135، سنن نسائی کې هم دا روایت شته. په دریم ځل به نبی علیہ السلام دا فرمایل. بعض خلک دې سره داسې وی چې و الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام. دا الفاظ وی خو علامہ طیبی الکاشف عن حقائق السنن جلد 3 کې صفحه 1057 کې وی چې دا الفاظ په احادیثو کې مان دي مونته. مرقات المفاتیح کې مولا علی قاری جلد 3 صفحه 140 کې وی چې دا روایت موضوعی دي، د نزان ساتل پکار دي. دا د اصل الفاظو شکل بدلول دي. اصل الفاظ دا دي اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. دا د رسول الله مبارک ذکرو. دریشو سلورم نمبر ذکر صحیح بخاری او مسلم دواړو روایت ده، متفق علیه. بخاری کې حدیث نمبر 844 ده چې سلورم نمبر باندې نبی علیہ السلام فرمایل لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. پنځم نمبر سنن کبرا امام نسائی جلد اول صفحہ 388 حدیث نمبر 1226. سنن و ابی داود حدیث نمبر 1522 کے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دا معاذ لفظ طلبہ استعمالی، صحیح لفظ معاذ دے. آگی فرمائی چې رسول اللہ مبارک زمان لاس 1900 اوے فرمائل اے معاذ پا اللہ قسم زتا سر مینہ کوم. معاذ سے برطوید اللہ حبیب زہم تا سر مینہ کوم. رسول الله مبارک و تو فرمایل چې اے معاذ کله تو زما سره مینا او محبت واقع لري نو دا زتا ته یو وصیت کوم چې دا فرض من بعد دا فرائض چره مپریک دا هر فرض من بعد دا یو زلوایا رب اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. د دې اهتمام کوا. شپږ شو، پنځه شو. شپږم نمبر موجم کبیر د طبرانی جلد نمبر 8 صفحہ 114 حدیث نمبر
7532 سیدنا ابو امامه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د رسول الله مبارک نه اوریدل چې کم کس د فرض مون نفس آیت الکرسی وی الله لا اله الا هو الحي القيوم صرف دا یو آیت لا اکراه فی الدین دا په دغه آیت کې نه دی شامل دا ځان لا آیت دی نو آیت الکرسی جو څوک د فرض مون نه بعد وی د او د جنت ته د تلو په منځ کې فاصله صرف مرګ دی مرګ راتلو سره به الله دې جنت ته داخلي په شرط د دې چې عقیده سموي او بدعات او اعمال پکې نه وي عقیده او عمل سم وي وم نمبر ذکر دے سنن ابی داود حدیث نمبر 1523 سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله مبارک ما ته حکم کو چې د هر منباد معوذتين وایا یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا د هر منباد د دو سورته ویل پکار دي اتم نمبر صحیح مسلم کے دے حدیث نمبر 144 سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله مبارک ارشاد فرماو چې کم سړی د فرض مون نه بعد 33 بار سبحان الله 33 بار الحمدللہ 34 بار اللہ اکبر وی دیبا الله نامراد کینا د ضرورت په الله رب العالمین پورا کوي دا 33 بار سبحان الله 33 بار الحمدللہ 34 بار اللہ اکبر خود بخاری په یو روایت کې حدیث نمبر 6329 کې ویلي چې 10 بار لس ځله هم جایز دي په یو روایت کې 11 مرتبه ویل هم د صحیح مسلم حدیث نمبر 1143 کې دغه ذکر شته لہذا کتلی بشي وخت چې وخت وو مصروفیت نو 33 او 34 او کو وخت نو 10 یا 11 مرتبه نهم نمبر ذکر د سحر او د ماهام د فرض مون نه بعد وزل اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار چې اے الله ما د جهنم د اور نه وساتي دا چې سو کوئی الله به د جهنم د اور د ساتي و پیره سحر او ماهام سنن ابی داود حدیث نمبر 5079 د دې اذکارو ورت پکار دے دا په قرآن دا په احادیث صحیحه سره ثابت دي کم من غلط اذکار دي اکثر الفاظ غلط دي یا خلق د ځان نه داغه مقدار مقرر کړي دي دغه ټیک نه دي کوم زینو کې چې رسول الله د ذکر مقدار نه دي مقرر کړي بس یو ځل ویل پکار دي کوم کې چې مقرر کړي دي هغه کې د هغه مطابق ویل شي بعض خلک چې فرض منځ وشي نو په سر باندې لاس کړي او چې په سر باندې لاس کېږدي نو بیا څه اذکار وغیرہ کوي دا سر باندې لاس کې خودلو سره تړلي چې کم اذکار دي د روایتونو سندونه من غلط دي دا طریقه د رسول الله نه